بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم او تاسو ډیلی میدان ګوري. کتونکو، میدان فیکټ چک لړۍ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو به کتلی وي چې په سوشل میډیا باندې یو معافینامه وایرل شوې ده او هغه معافینامه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ده چې پکې لیکل شوي دي په پوسټونو کې او په هغه معافینامه کې دا دعوه کړې شوې ده چې زه د چې کوم پی ټی آی رهنما دی عباد فاروق د هغه د زوی په غم باندې په مرګ باندې ډیر غمګین یم او زه د اهل خانه چې کومه ده کورنۍ چې کوم د هغې په غم کې برابر شریک یم. په 9 مۍ چې څه واقعیات هم شوي وو زه د هغې معافي غواړم او بیا د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي، زیاتره کارکنان دي، سینیر لیډران دي، هغه په جیلونو کې دي. نو آرمی چیف ته دا اپیل کومه چې د دې په سزاګانو کې دې کمې وکړی شي. بیا پکې دا هم لیکل شوي دي چې دغسې واقعه نه وه پکار او زه شرمنده یم په دې باندې او په مستقبل کې هم دا واده کومه چې داسې قسمه واقعې به مخې ته نه راځي. نو موږ د دې فیکټ چیکینګ وکړو چې دا دروغ دي که دا حقیقت دی. نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا په مکمله توګه باندې دروغ دي. دا چې کوم معافینامه ده دا په سوشل میډیا باندې شیر کیږي. څومره کسانو په سوونو کسانو دا شیر کړې ده. بیا په ټویټر باندې هم شیر کیږي، په فیسبوک باندې هم دا شیر کیږي، بیا د چې کوم واتساپ ګروپس دي هغې کې هم دا شیر کیږي. نو مونږ کوشش وکړو چې د دې فیکټ چیکینګ وکړو چې فیکټ چیکینګ مونږ وکړو د دې. نو دا یو خو دا کیږي چې په دې کې چې کوم د مخالف جماعتونه دي د پاکستان تحریک انصاف د هغې لخوا شیر کیږي او دغه رای هم پکې ورکولی کیږي چې د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي هغې خو به ویل چې زموږ لیډر ډیر بهادر لیډر دی او نیډر لیډر دی. نو اوس څنګه هغه داسې معافي غواړي، مختلفې تبصرې پرې راځي. بیا پکې کمنټونه خلک کوي، په سوونو کمنټونه شوي دي، پوسټونه شوي دي، مختلف چې کوم د مختلفو پارټو کارکنان دي، ورکران دي، هغې دا شیر کوي. نو په دې کې چې کوم مونږ تحقیق وکړو د دې، نو یو خو دا خبره چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم آفیشل پیج دي هغې د طرف نه د دې هیڅ قسمه تردید نه دی شوی. او بیا چې کوم ټویټر باندې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف سینیر چې کوم ورکران دي، سینیر رهنما دي، هغې په خپل اکاونټونو باندې د دې تردید کړی دی او دغه چې کوم معافینامه ده دا یې فیک بللې ده. بیا پکې دا هم ویلی کیږي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی عمران خان، هغه خط خو داسې نه دی، د هغه دستخط خو داسې نه دی. په دې معافینامه کې که تاسو وګورئ 21 تاریخ لیکل شوی دی او دستخط پې هم شوی دی. بیا پکې که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان په 15 اگست کال 2023 باندې گرفتار کړی شوی دی، په اټک جیل کې دی. خو تر اوسه پورې د هغه چې کوم آفیشل یو تصویر هم نه دی راغلی، یو ویډیو هم نه دی راغلی، یا یو تحریر هم نه دی راغلی. بیا دا هم ویلی کیږي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی عمران خان، هغه زیاتره خط چې کوم دی هغه په انګلیش کې کوي، اردو کې ډیر کم کوي. نو تاسو ته به اندازه شوي چې دغه په مکمله توګه باندې دا فیک دی. بیا موږ کوشش وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي چې کوم مشران دي هغې سره خبرې وکړو. موږ بیرسټر سیف چې کوم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت تیر حکومت کې ترجمان و د صوبایي حکومت او موجوده چې کوم د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا ترجمان دی، موږ هغې سره رابطه وکړه. نو هغې هم د دې پوسټ او د دې معافینامې په مکمله توګه باندې تردید وکړو او دا یې ویل چې خان صاحب بالکل داسې نشي کولی او نه دا خط د هغه دی او نه چې کوم دی داسې قسمه څه خبره شته دی. موږ ته هم څه علم نشته دی د دې په اړه باندې. البته په سوشل میډیا باندې داسې قسمه پوسټونه وایرل کیږي او د عمران خان نوم ورسره ورکولی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا ترجمان بیرسټر سیف چې دی هغه هم په دې چې کوم دی تاسو ته پته لګېدلي تردید یې وکړو د دې معافینامې او موږ ته بیا یو ویډیو پیغام هم راولېږلو. راځئ چې ویې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. په سوشل میډیا باندې یو پوسټ چلیږي لګیا دی چې عمران خان نن تحریرن په لیکلو کې معافي غوښتې ده او څه کمټمنټس یې کړي دي. زه بالکل دا دې تردید کوم
عمران خان صاحب داسې هیڅ قسم تحریر نه دی لیکلی، نه چې دی نو معافي غوښتې ده او نه په دې خبره کې صداقت شته. د پی ټی آی د طرف نه د پی ټی آی مرکزی ترجمان هم چې دی نو د دې خبر تردید کړی دی. د پی ټی آی د طرف نه د پی ټی آی وکیلان چې دی نو هغوی هم تردید کړی دی. زم به طور وکیل د عمران خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف په لیګل ټیم یو ممبر د یو غړي په حیثیت باندې د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې داسې هیڅ قسم خط چې دی نو دا جنون نه دی، دا صحیح نه دی، دا جوړ شوی دی او زمونږ سیاسي مخالفو جوړ کړی دی. او زما چې څومره خیال دی نو د جیلي خطونو جوړولو مهارت صرف یو پارټۍ سره دی او د هغې چې کومه وایس پریزیډنټه ده مریم نواز صاحبه، نو هغه په دې کې مهارت لري. یا هغوی جوړ کړی دی او یا زمونږ بل چا سیاسي مخالفینو جوړ کړی دی او صرف د ولس په ذهن کې، د عوامو په ذهن کې د عمران خان صاحب خلاف یو شک پیدا کول یا د هغه د کمزورۍ د پاره یو بیانیه تیارول چې هغه کمزوری دی او هغه معافي غواړي او هغه د جیل نه وتل غواړي. نو دې ټولو خلکو ته زه دا وینا کول غواړم چې پاکستان تحریک انصاف په خپل موقف باندې ښه په مضبوطۍ سره ولاړ دی او زمونږ مشر عمران خان هیڅ قسم نه معافي غوښتې ده او نه د معافۍ د غوښتلو اراده شته. معافي که غواړي نو هغه صرف د الله نه غواړي او د چا انسان نه یا د چا طاقت نه هغه د معافۍ غوښتلو نه سوچ کړی دی او نه سوچ کولی شي. نو دا هر قسم دا چې کومې حربي دي کوششونه دي موږ دي غندنه کوو، مزاحمت یې کوو او پکار دا ده چې زمونږ سیاسي مخالف هم زمونږ مقابله په الیکشن کې د ووټ په طاقت وکړي، په جمهوري طریقه باندې وکړي، په دې 2 نمبر طریقو باندې سازشي طریقو باندې نه دي مخکې زمونږ مقابله کړې او نه اوس کولی شي. ډېره مننه. جی کتونکو تاسو ته به اندازه شوي وي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی عمران خان، د هغه چې کومه معافینامه وایرل شوې ده نو دا په مکمله توګه باندې فیک ده. چې کوم د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران دي، مشران دي، هغوی هم د دې تردید کوي. بیا چې کوم مرکزي مشران دي هغوی هم تردید کوي، ورکران یې هم تردید کوي او بیا پکې دا هم ویل کېږي چې خان صاحب خو هر څه کولی شي خو داسې قسمه خط یا داسې قسمه معافینامه نشي لیکلی. نو یقینا تاسو ته به اندازه شوي وي چې دغه معافینامه چې کومه ده دا په مکمله توګه باندې فیک ده. مننه.